رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت کو قباء ته لاړو، مسجد قباء جوړ کو. پیغمبر علیہ السلام مدینه ته ورسېدو، مدینه منوره کې مسجد نبوي جوړ کو. آدم علیہ السلام الله جل شانه پیدا کو، زمکه ته راواستولو، مسجد حرام جوړ کو، خانه کعبه. ابراهیم علیہ السلام په زمانه کې دا خانه کعبه بیا بنیادونه نو شک پر راوړې دا. ابراهیم علیہ السلام او اسماعیل علیہ السلام دواړه انبیاء دي، خانه کعبه او مسجد حرام په بنیادونو د پاسه وخه جوړ. و اذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل. سليمان علیہ السلام مسجد اقصی او بیت المقدس جوړ کو، وفات شوه او ډنګوري دا سيزن لاندې خي او ولاړو ساتي وتی و او کار پچا کولو په جناتو باندې. غټ غټ کانی هغه کانی اوسمشتا هغه پکې لګول او په خپل نگرانی کولا، دادا سے جوړ کړي، دادا سے جوړ کړي، دادا سے جوړ کړي، کار جناتو ته حواله کړو. دومره ته پریان یریدل چې هغه سليمان علیہ السلام ته قتلم نه. او سليمان علیہ السلام څومره مودا د امسا په زور باندې ولاړ دی ولاشته، او چې څنګه جمعات مکمل شونه داسې الله جل شانه سليمان علیہ السلام پزماکه پریست، هغه کونټي هغه وینو خړه، سليمان علیہ السلام پرې وته. قران کریم کې تذکرہ ده چې کله جناتو ته پته ولګي دا او موږ خو ځان نه خلیستي کوم ته پته وې داسې منکو. د حضرت سليمان علیہ السلام په قابو کې خدای ورکړو دا دیوان غټ غټ. قران کریم کې راځي دومره دومره دیګونه به جوړول چې هغه غټ غټ تالابونو بشان، د اوبو لوخي به جوړول تالاب بو پورا، او غټي غټي کټوي او دیګونه به جوړول مختلف سيزونه. په سمندر کې به غوبه والے سليمان علیہ السلام وته وي د سمندر نظر روباسي، لال او مرجان روباسي، هغه خزانه ډکه به بیت المقدس کې ډیر زیات. هغه زمانه کې جواهرات، هیره، سپین سره زر، سپین زر دا لګول. دا د پیغمبر په نگرانی کې د پیغمبر په وینا سره جوړ شوی. انبیاء کرام دنیا ته خدای پاک دغه سره راستي، دا غي اصل کار د الله پیغام امت ته رسول وي، لیکن دا غینه د تعمیر مسجد اندازه لګول پکار دي چې دا د هغه چا کار دی چې څوک د الله سره تعلق ساتي. انبیاء کرام د انبیاء کرام نائبین